عثمان رضی الله تعالی عنہ حضرت عباس رضی الله عنه یې راوغوښتل او ورته وویل چې ته حج دپاره لاړ شه. هغه ورته وویل والله یا امیر المؤمنین لجهاد هؤلاء احب الی من الحج، چې ای امیر المؤمنین د الله قسم دې باغیانو سره جنگ کول ما ته د حج نه زیات محبوب دي، تاسو ما ته اجازت راکړئ. حضرت عثمان رضی الله عنه ټول خلک یې واپس کړل چې په کومه ورځ باندې د شهادت واقعه را پیښېدله. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په هغه ورځ باندې د جمعې ورځ وه، روژې نیولې وه، د سهار وخت و. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه خوب ولیدلو. خوب کې ورته پیغمبر علیه الصلاة والسلام حضرت ابوبکر حضرت عمر فاروق رضی الله عنهما راغې اور حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ته وویل چې مونږ د ستا د روژه ماتي په انتظار کې یو، مونږ د ستا د روژه ماتي په انتظار کې یو. دا خوب یې ولیدلو. دې چې را بیدار شولو خپلې بیبي ته وویل چې نن به دا باغیان دی به ما نن شهید کوي، نن به زه شهید کېږم. خوب یې ورته بیان کړلو. بیبي ورته وویل داسې نشي کېدلی. حضرت عثمان رضی الله عنه ورته وویل چې ما ته زما هغه لباس روړی چې هغه ما نه دی اچولی، هغه یې ورته روړلو، هغه یې واچولو. خپل شل غلامان هغه یې آزاد کړل. د هغې نه بعد حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه خپل ځان د الله فیصلې ته حواله کړلو. که چېرې حضرت عثمان رضی الله عنه خلک یې نه منع کول، خلک یې نه واپس کول، خلکو ته قسمونه نه ورکول، بیا به د تاریخ بیان څه بل رنګې و. خو حضرت عثمان رضی الله عنه خلک یې واپس کړل، خلک یې منع کړل، دروازې کلو کړله، تلاوت قرآن کریم کې مصروفه شولو. شهادت مکمل تیاری یې کړې و چې د کمې لمحې انتظار و. اخر هغه لمحه هم راغلله. باغیان په دیوال باندې راوړېدل. یو باغي راغی او حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه یې په سیخ باندې ووهلو چې په هغې سره حضرت عثمان رضی الله عنه را پرېوتلو. د ژبې نه دا کلمه ووتله بسم الله توکلت علی الله. بیا یو بل باغي راغی، حضرت عثمان رضی الله عنه یې ووهلو چې د حضرت عثمان رضی الله عنه د خولې نه وینه جاري شوله. بیا یو بل باغي راغی، د حضرت عثمان رضی الله عنه د پاسه کېناستلو، د نیزې 9 ګوزارونه یې پرله پسې وکړل. حضرت عثمان رضی الله عنه یې زخمی کړلو. بیا یو بل بدبخت باغي راغی او هغه توره چلوله. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه وفادار بیبي حضرت نایله رضی الله تعالی عنها را مخکې شوله. د هغې 3 ګوتې په هغه ګزار سره کټ شولې، هغه جدا پرېوتلې. حضرت عثمان رضی الله عنه باندې دی داسې زورداره حمله وکړله چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه شهید شول. د حضرت عثمان رضی الله عنه د شهادت خبر د حضرت عثمان رضی الله عنه بیبي حضرت نایله واغستلو او بره لاړله قصر خلافت ته او اعلان یې وکړلو ای خلکو تاجدار وفا و حیا داماد رسول حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه شهید کړی شو. دا خبر اورېدلو چې د ټولو خلکو هوش او حواس والوتل. ټولو خلکو قصر خلافت طرف ته را منډې کړلې. حضرت علی رضی الله تعالی عنه را منډې کړلې. را روانو کله چې راغې حضرت علی رضی الله عنه په دروازه باندې خپل باڼه بچي ودرولي وو. خپل باڼو بچو حضرات حسنین رضی الله عنهما ته وفرمایل کیف قتل امیر المؤمنین وانتما علی الباب. څرنګه حضرت امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی الله عنه شهید کړی شو، حالانکه تاسو خو په دروازه باندې ولاړ وئ. خپل یو زوی ته یې پړک ورکړلو، بل زوی ته یې سوک ورکړلو. دې نه پته ولګېدله چې حضرت علی رضی الله تعالی عنه څومره دردمند و، څومره په تکلیف په حالت کې و. بیا محترمو داسې